انسانان چې راخپلیږي، انسانان چې راټولیږي، هغه په علم راټولیږي. دا اوس طالبان تاسو ته د زړه نه چې یوه کنځا وکړم ټول ځئ که نه ځئ؟ قسم په الله چې کنځا درته وکړم په خوشکه باندې تاسې ټول جګېږئ. لاړ به سیار څوک به بسترې واخلي، څوک به داسې روان وي، څوک به زه به تنها پاتې دا که نه. خو دا خو ښه لاره نه وي طالبانو. بیا د انسانان راټول کړي. تاسې د څومره ډېرو ولایتونو نه دلته طالبان راغلي. دغه نور چې افغانستان کې انسانان دي، دا انسانان دي که نه دي؟ دا مسلمانان دي که نه دي؟ دی چې ګناه کوي په موږ علماو ته مسؤلیت سته که نسته؟ سته. خو راځئ موږ دوی ته هم د اصلاح دپاره یو ترتیب برابر کړو. تاسو ته چې یو ترتیب برابر ده، ولې هغوی په موږ حق نه لري؟ هغوی ته هم یو ترتیب برابر کړو، د هغوی د اصلاح دپاره هم لارې جوړې کړو. هغه چې نوي کمې آلات دي طالبانو، یا په انټرنیټ کې، یا په ټلویزیون کې، یا په رادیو کې، یا په بله هر چا دپاره. ټول خلک دلته نه راځي مدرسې ته. دا ټول افغانستان خلک دي چې دلته ناست دي؟ نه. دا نورو ته به ښه مدرسه کې خو شیخ صاحب تنها په دې لګیا ده چې د دوی اصلاح وکړي. دا نور ملت ته دې پوښتنه ولې الله د تا نه نه کوي عالمه؟ نو چاته به ته ورځې، څوک به ته ځان ته راغواړې. دا اصلاح د الله عز وجل د موږ په واسطه کړی وي. اصلاح د انسانانو په چا راځي؟ په علم باندې راځي. څوک چې علمي کنټرول کې که نه، هغه بیا کنټرول ده. کنې انسان دومره شوخ ده طالبانو، که شوخي ته خو څه ولی کې د چا پلارم، خو چې څو دلایل ورته ووایې بس هغه انسان ذاتي د تاسو د تا له خبرې پلارم نه مني، خو د تا مني. تا ته ولې تابع سو؟ د علم دی وجه. همداسې ده که نه طالبان؟ نو کوشش وکړئ طالبانو، یسرا ولا تعسرا ولا تنفرا. خلک مه منفور کوئ له ځان نه، ځکه خلک منفور کول په عذاب و ګناه کې اخته کېږي. مسؤل عالمه ته دا خو تنها مولایي نه سوله چې ته بړ بړ وغږېږه. د خلکو د اصلاح پوښتنه هم الله تا نه کوي. ولې ځکه الله ته الا کلکم راعین ګرځولی، ته راعي د جومات مشر، تا نه به الله پوښتنه کوي. نو کله تبلیغی نه پرېږدې، کله بل مولا نه پرېږدې. نه دا طالبانو دې مولا بیچاره بیا تر واسه یې څه هم نه کېږي. دا د حل لاره نه ده. باید موږ تبلیغ تم، جهاد تم، تدریس تم موږ نه سره جوړېږو. که ته ووایې چې هغه مولا داسې ویلې، اوس زه یم، د ما والد رحمه الله و، نو کله کله د ما او د والد رحمه الله په منځ کې مسایل اتفاقي نه ولې. دا د علم عادت د علم دا ده، هېڅکله داسې نسي کېدلی. اما ادب خو وکنه، هغه ادب و طالبانو لکه د پلارو د زویو د استازو د شاګرد. علم کې خامخا مخکې هم درته ویلې چې زه کله طالبانو د بخاري ته وایم چې اول د امام بخاري باب شروع سي تر اخره پورې، داسې باب بیخي تیر نه سو چې اختلاف نه وای پکې. نو که دا سره کشکاږي نو خو بیا خو هر باب کې به دوه دوه ډلې سو، د مسلمانان به ټول په ډلو وویشل سو. دې باب کې هم چې شروع کړو نیم به دې طرف ته سو، نیم به دې ته، دلته هم اختلاف. په دې بل باب کې هم دوه ټوټې. نو خو مسلمانان خو ټوټه سول. نو دې ټوټه کولو نه طالبانو باید مونږ مسلمانان اختلاف به نقل کوو، اخر کې به خاندو څومره خوند اختلاف وکړو. دا د اختلاف عادت د طالبانو. دا چې ته ماته بیا په دې اختلاف کافر وایې، زه تا دا د علم ادب نه ده.